چې طرف د چا د سوچ فکر خطاوي بے نوا دے کفلاتون غندے آگاوی چې په سپینه ورځ په کنده کې غورځېږي یقینو که دغه کس به نابیناوي. ټول حاضرین درود شریف وایي. اللهم صل علی محمد وبارک وسلم. محترم سامعین کرام، الله رب العزت په انسان باندې ډیر کم احکامات فرض کړي دي او ډیر په کمو خلکو باندې هغه احکامات فرض کړي دي. حالانکه زمنګ زندگی د الله زمنګ دا بندن الله منګ لرا کړي په کومه دنیا کې چې اوسېږو دا دنیا الله جوړه کړې ده او د کومې دنیا نه چې راغلي هغه الله جوړه کړې ده او کومې دنیا ته چې ځو هغه هم الله جوړه کړې ده. انسان د نه ختمېدلو دپاره راغلی دی، انسان د ختمېدلو دپاره نه دی راغلی. نو دومره یو عظیم الشان شاهکار الله جوړ کړی دی چې دا به ټول عمر ژوندی وي، صرف به بدلیږي را بدلیږي. کله به ورسره صرف روح په شکل کې وو، بیا د مور او پلار په بدن کې بدل شکل کې وو، بیا چې دنیا ته رالی بدن ورسره ملګری شو، بیا څه وخت دپاره به د بدن نه روح بیا جدا شي، بیا چې راپاسیږي یا په قبر کې دوباره ورته روح اعاده شي، بیا آخره کې چې کوم دی چې راپاسیږي نو بس بیا د هغې نه پس د سره مرګ نشته. دومره معیاري څیز عزتمنو دنیا کې څوک هم نشي جوړولی لکه الله چې جوړ کړی. د دنیا دا ټول څیزونه وګوره غرض څومره سخت دی. الله رب العزت وایي دکت الارض دکا، وایي دا غټ غټ غرونه دا به زری زری شي او دا اوبه څومره طاقتوري دي عزتمندو، ځان سره غرونه وړي او ځان سره درانه دراني څیزونه وړي. خو الله رب العزت به وایي د قیامت په ورځ به دا اوبه اوچي شي، دې کې به اور ولګي. دا لوی آسمان څومره دروند دی، تر اوسه پورې چا په دې کې عزتمندو پوټی شان او لږ شان کمزوري ونه لیدله، نه پکې درال رالو، نه رنګ خراب شو، نه را پرېوتو. خو الله رب العزت وایي اذا السماء انشقت، دا غټ اسمان به م یو ځل مات شي. دا ځمکه څومره قیمتي ځمکه ده او څومره طاقتوره ده، اوبې ځان کې راضی کړي دي، غرونه ځان کې راضی کړي دي، سمندرونه ځان کې راضی کړي دي او دا منونه درانه درانه څیزونه په ځان باندې انبار کړي دي. دا څومره قیمتي او درانه انسانان په ځان باندې وړي، جهازونه ریلونه پې د پاسه ولاړ دي، دومره طاقتوره ده، لاندې نه ځي، دومره طاقتوره ده. خو الله رب العزت وایي اذا زلزلت الارض زلزالها، دا به هم یو ورځ په ډچېدو باندې شي، دا به ټینګه نه شي ماته. او بیا وایي چې ته قیامت پر ورځ راپاسېږې دا ځمکه به دې نه بیا به تا ته اوسپنه ښکارېږي، ته به دا خو بدله ځمکه ده، دا هغه ځمکه څه شوه؟ نو دا دومره لوی لوی عزتمندو پوره یو بر اعظم په اوبو کې غیب شوی دی. څه وخت مخکې را پیدا شوی نوی بر اعظم دی، وایي دا مخکې وو اوس نشته، پوره بر اعظم پای کې څومره ملکونه. نو دا ټول عزتمندو دا خرچې الله رب العزت د دې انسان دپاره کړي. اوس یو انسان دپاره دومره خرچې وکړي، دومره پروټوکول وله ورکړي، دا لوی لوی ځناور د ده تابع کړي، دا غرونه عزتمندو د ده تابع کړي، دا د سمندر اوبه د ده تابع کړي، دله بجلی ورکوي، کاڼي دله قرباني ورکوي، غټ غټ دنګ دنګ عزتمندو دا لوی لوی ونې دا د ده دپاره قرباني ورکوي، دروازې ته جوړوه او دغه نه کړکۍ ته جوړوه. او دې انسان ته الله رب العزت وایي چې ته یو څو احکامات به صرف زما منې او دا انسان په دې کې پیل شي نو دا ډېر کمزور انسان دی. صرف یو څو فرضونه دي، مونځ فرض دی، کلمه فرض ده، زکات فرض دی او حج فرض دی او دغه رنګ عزتمندو د رمضان روجې فرض دي. بس دغه فرضونه دي، هغه هم پارچا باندې نشته. بیماران یې روجې نشي نیولی، وروره فدیه ورکوي. او دغه رنګ یو سړی دی ډېر سخت بیمار دی، بدن کې حرکت بالکل نشته، مونځ پې نشته، بې هوشه دی، مونځ پې نشته، مالداره نه دی، زکات پې نشته، یو کلمه فرض ده بس. هغه هم بعض اوقات عزتمندو تا نه الله رب العزت وایي که ستا د سر خیر نه او تا باندې چا تمانچه کې غوسته نو ځکه کلمه دې ونه منلم خیر دی، نو پاتې څه شو؟ باقي ټول خوراک سکاک دی. او پاغي کې اکثر چیزونه الله حلال کړي دي او څو چیزونه حرام کړي دي. الله رب دې مرداره مخوره، وینه مسکا، خنزیر مخوره، سپی مخوره، دا یو څو څاروي دي، دغه نه ځان ساته بس. نو د دې وجې نه عزتمندو په دې فرضونو کې به یو فرض زکات دی. نو زکات مسلې زده کوئ، که تا باندې زکات نشته
خو ته شوق سره دا مسلې اوري او زړه کې دې دا راځي چې الله ما مالداره کړي، الله ورته مالداره کړي. نو د دې وجې نه عزتمندو یا بل سړی د زکات مسلې تپوس کوي نو ته ورته ویلی شي مولوي صاحب، قاري صاحب، مفتي صاحب فلانی مسله بیان کړې ده، فلانی ځای کې ده داسې ده. ځکه علم خورول هم ثواب ګڼي که نه، علم خورول هم ثواب دي. یو سړي ته د یو خبره وښوده او هغه پې عمل وکړو، ثواب یې تا ته میلاویږي، مفتو کې ثواب تا ته میلاو شو. نو دې حوالې سره د زکات څه مسایل تاسو ته بیانېدو. یو مسله بعضې کسان تپوس کوي، بعضې داسې مذوب شان کسانی یا ذهني لحاظ سره معذوره کسانی او هغوی ته د پلار د طرف نه میراث میلاو شوی او بعض وخت کې مشر روري یا پلار کار کوي خو هغوی له خپل حصه په خپل ژوندانه باندې مقرر کړي وي، د دا حصه د خپل اکاونټ د خپل اکاونټ مالداره کسان عجیبه عجیبه کارونه کوي. نو آیا دې معذور کس باندې د دې پیسو زکات شته که نه؟ کال پې تیر شوی دی، جایداد یې دی، تجارتي مال یې دی، دکانی چلیږي، شاگردانی کارونه کوي. نو معذور دوه قسمه معذور دی، ذهني معذور دوه قسمه دی. یو داسې چې لکه بالکل مینټل ته رسېدلی وي، لیونی وي او عزتمندو په څه نه پوهېږي، مونځ او دس په دې قصو میسو باندې نه پوهېږي. نو داسې انسان الله رب العزت دته کروڑونه روپۍ معاف کړي دي. دوی نه پته ورګېده د الله مقصد دا نه دی چې ته ماله مال راکړه، ځکه الله په مال څه کوي؟ مالونه خو الله موږ له راکړي دي. د الله مقصد دا دی انسان صرف امتحان نه لي چې دا ما سره مینه کوي که نه. ته ماشوم زوی له پیسې مه ورکوه، په کوڅه کې ستا غیبت کوي، زما پلار سخت شوم پړق دی او یو روپۍ چاله نه ورکوي. نو دقه شان عزتمندو الله رب العزت ته خو د مال ضرورت نشته، ته کې بچي له نه ورکې نو ستا ضرورت دی، تا سره پیسې جمع کېږي، سبا ستا په کار راځي، د الله ته څه په کار راځي؟ الله خوراک نه کوي، الله رزقاک نه کوي، الله رب العزت خلقو له ورکړه کوي. نو د دې وجې نه عزتمندو الله که موږ نه یو شی غواړي دا هم زموږ د فایدې لپاره غواړي. د دې مثال داسې دی، کله ستا بچی کاروبار کوي، دا پلار ورته وایي بچیا د دې پیسو نه لږ لږ کشت واچوه یا دې پیسو نه لږې لږې ما سره جمع کوه او سبا به دله په دې واده وکړم او سبا به په دې باندې حج له لاړ شي، سبا به ستا د بچو د تعلیم په کار باندې راشي. اوس قمقل سړی څه وایي؟ او پلار ما نه پیسې غواړي. هوښیار سړی وایي هلکه دا ښځه مې ډېره هوښیاره ده، زما پلار ډېر هوښیار دی، لږې لږې پیسو نه ما کشت واچو، یکدم لکونه روپۍ راله رالې. نو دا عزتمندو الله چې کوم موږ زکات موږ نه غواړي نو دا داسې دی لکه موږ ته وایي کشت واچوه ما سره او ما سره دا لږې لږې پیسې جمع کوه او دا بدله اضعافا مضاعفه، دا بدله په 2 چنده او په 100 چنده واپس درکم. نو عزتمندو چې یو شي ستا جمع شي ضایع کېږي نه او تا ته په 100 چنده میلاو شي نو دا خو ډېره ښه خبره ده که نه؟ ځکه انسان ته عزتمندو په ځوانۍ کې دومره د څیز ضرورت نه وي، بوډاوالي کې ضرورت وي. د بوډاوالي نه زیات ورته د مرګ په وخت کې ضرورت وي چې هلکه بچ شم. او د دې نه زیات چې انسان باندې کله عذاب راشي، مثلا بیماري یا څه سخته ټینشن، نو په دې وخت کې د پیسو ضرورت پیښېږي. نو د ټولو نه غټ ټینشن آخرت دی. نو چې هغه ځای کې ستا یو څیز په کار هم راشي، تا ته واپس میلاو هم شي، نو نور د خدای نه څه غواړې؟ نو دې وجې نه عزتمندو دې خبرو ته به سوچ کې. دا ځکه درته وایو بعضې کسانو باندې زکات ورکول بوج دی او هغوی چې بس ختمې لاړې هو ها څه شوې. نه عزتمندو دا جمع کېږي، هوښیاران په دې پوهېږي. اوس یو انسان سره جب کې پیسې نه اکاونټ کې پردي څومره خوشحالي، ځکه د جب پیسې غلا کېږي اکاونټ والا نه غلا کېږي. نو دا د آخرت چې کوم دی د ټولو نه سیف اکاونټ دی، د ټولو نه لویه سیفټي د آخرت په اکاونټ کې ده، هغه ضایع کېږي نه، هغه نه څوک پټولی نه شي. او دویم عزتمندو هغه تاله په 100 چنده باندې دوباره درکوي، واپس درکوي او په دنیا کې هم درکوي، په آخرت کې. نو بهرحال عزتمندو معذور دوه قسمه دی. یو اسی معذوري مثلا لاس پی کږه ده خو پیسې ورسره شته، نو د شریعت تعلق مال زکات تعلق مال سره دی وروره، دا به ورکې. اوس یو معذوره کس دی په خپل ګوډ دی خو بل له به زکات ورکوي ځکه پیسې ورسره شته، ړوند دی خو پیسې ورسره شته. یا دماغ یې هسې لږ شان چې کوم دی کوږ ووږ دی، هسې کله دماغ کار کوي کله یې نه کوي، د نسوارو دماغ یې دي او وروره زه خو دغه یم د دماغو ګولۍ م خورم نو ما باندې زکات نشته. مولوي صاحب ویلي چې معذور باندې او دماغي نه سبا ټول ټینشنیان دي. نو دغه نه دی عزتمندو چې جنون حد ته رسېدلی، پاگلپن چې ورته وایي، لیونتوب چې ورته وایي، په داسې سړی الله آزاد پرېښی دی
د سره حساب کتاب هم نه کوي. ګوره څومره الله رحیم و کریم دی. وایي به دا معاف دی، قبر عذاب پې نشته، آخرت پې نشته دی، ځکه دنه الله رب العزت عقل دولت اخیستی دی. نو دومره دولت وله د دې په عوض کې ورکړي چې د قیامت په ورځ به دا ټول کسان وایي کاش چې موږ هم مینټلان وی، ځکه هر څه خو به تېري که نه. بیا هر یو سړی وایي کاش چې زه لیونی وی، ځکه اصل حقیقت به وویني. عزتمندو البته دا د عزتمندو یو بله مسله ده، یو لیونی دی د هغه پټی دی، نو زمونږ عالمان وایي عشر په هغه شته دی، ځکه د عشر تعلق لیونتوب سره او پلاني داسې قیسو سره دی، هغه ځمکې سره دی. بچ ځمکه د چا شته به ورکوي، خو دا د پیسو زکات، د سرو زرو د سپینو زرو دا زکات په لیوني باندې نشته، معاف دی. بله مسله دا دی زمونږ وړوکي ماشومانو ته کله د پلار نه پیسې پاتې شي، یا څوک له ګفټ ورکړي، تره رور فلانې، بس پیسې د چېرته نه راووتې، مال جایداد ورته میلاو شو، د تجارتي سامان ورته میلاو شو، نو آیا دې ماشوم باندې زکات شته که نه؟ نو ماشوم هم دوه قسمه، یو ماشومي بالغ، یو وي نابالغ. 15 کالو ته چې هلک ورسېږي نو بس دا بالغ دی، نو دا به زکات ورکوي. او که د 12-14 کالو وي او د بلوغت هغه اثار پکې ښکاره شوي، احتلام پې راځي، غسل پې واجبېږي، نو بیا په هغه باندې هم شته. او که داسې ماشوم دی 10 کالو 9 کالو 8 کالو او مالدار دی او بالغ نه دی، نو بس که کروڑپتی هم دی معاف دی. ګوره الله رب العزت څومره رحیم و کریم. وایي ماته د دماغ کار نه کوي، پرېږده ماشوم دی مزې دی کوي، دا مال به وروسته په کار راشي. نو دې لحاظ سره عزتمندو په ماشومانو باندې زکات نشته، یعنی فرض پې نه دی. نو داسې به نه کوي چې کس راځي د هغه د مال نه زکات ورکوي، زه پلار یم دا مالداره دی، نه بس ته خپل ورکه، دا دله کافي دی، د هغه د حصې مه ورکوه. او دا به حفاظت کې بعض وخت کې ماشومانو ته ګفټونه میلاو شي، که ستاسو خیري ماشوم چې وشي، نو بعضې څیزونه ماشوم ته میلاویږي، قیمتي شی نه وي پکې، دا به هم ګورې مور او پلار نه خرڅ کوي. وایي زما زوی دی که نه، نو ستا زوی دی، دوکان خو نه دی که نه، زوی دی دوکان خو نه دی چې تاسو مال پې ګټې. کوم څیز چې هغه له ورکړی دی ګفټ، بعضې څیز داسې د غټو د استعمال لپاره، لکه ستا زوی شوی تا له چا د غټو کپړې راوړې، نو هغې تا له راوړي، تا له مبارکي درکوي، ستا د جوړ سپلۍ راوړي دي، نو ته به بیا داسې نه کوې ماشوم چې غټ شي بس دا به بیا شي، هغې پورې به دا ختمي، نو هغه ته استعمالولی شي. خو د ماشومانو شی نه شو، یا ماشوم باندې کېږي چې دا د ماشوم دپاره شو، هغه نوم والي، نو که سونه ده که چاندي ده کار سي، دا به د ماشوم دپاره ږدي. داسې کولی شي که ماشوم له پې څه شی اخلي د هغه د استعمال هغه پې اخیستی شي. نو دا ځان له عزتمندو مسلې دي. بله مسله عزتمندو یو ده، بعضې سرکاري ملازمین هغه پرایویډنټ فنډ تپوس کوي. پرایویډنټ فنډ دې ته وایي د دې سرکاري ملازمینو د تنخواه نه د حکومت یا بعضې ادارې غیر سرکاري هم د دې نه لږې لږې پیسې کټ کوي، بیا دې ملازمینو له هغه په یکمشت باندې ډېرې ورکوي، د خپل طرف نه موله څه ورکړي، نو دې ته وایي پرایویډنټ فنډ یا جی پی فنډ. آیا په دې کې زکات شته که نشته؟ نو عزتمندو دا دوه قسمه وي، یو جبري وي یو اختیاري وي. جبري دې ته وایي چې هغه کپنۍ والا وایي چې وروره که ستا خوښه یو که نه خوښه، که خاندي او که جاړې موږ به یې دنه کټ کوو، دا زموږ اصول دي، دستور دی، نو هغې کې ته مجبور یې. نو لہذا چې کومې پیسې تا نه بې اختیاره کټ کېږي د تنخواه نه، چونکې هغه تا ته میلاو شوي هم نه دي، په قبضه کې هم دې نه دي راغلي، نو د دې وجې نه د دغې که ستا ډېرې پیسې حکومت ته جمع شوي دي په هغې کې زکات نشته. خو دویم قسم اختیاري دي، تا نه تپوس کې هلکه پرایویډنټ فنډ نه کټ کړو که نه، نو ته یې کټې که، نو بعض عالمان وایي دې کې بیا زکات شته، ځکه دا گویا کې داسې وشو لکه ستا لاس ته رالی او تا په خپلې مرضۍ ورکړې، ځکه هغوی ته وایي که نه جمع کوې نو مې جمع کوه که نه، نو چې مرضي پکې راله دا داسې شوه لکه قبضه چې راله، لکه داسې خو قرض کې هم ستا مرضي نه وي، یو سړی دله قرض روپۍ دي ورکړي دي او واپس یې نه درکوي، نو ستا مرضي خو نه وي، خو زکات به پکې ورکې، امانت د چا سره ایښی دی او هغه دله مثلا فی الحال نه درکوي، نو ستا مرضي پکې نشته، ته خو یې چې رایکړي خو بیا هم پکې زکات شته. نو دغه شان په دغه پرایویډنټ فنډ کې بیا زکات شته. خو داسې پرایویډنټ فنډ بعض علما وایي چې دا سود سره مشابهت لري، په زور باندې پیسې مه کوه حکومت کې اداره کې چې تا ته اختیار درکو، ځکه بیا دله زیاتې درکوي، نو دا داسې دی لکه د سود په شان، هغې سره مشابهت لري. او چې کوم جبري نو بس هغې کې د لکه زیاتې هم درکوي، دا داسې ده لکه تنخواه چې دې زیاته شوه. نو دا پکې عزتمندو
دا د زکات بله مسله شوه. بعض کسان عزتمندو څاروي ساتلي وي، څاروي، نو په څاروو کې عزتمندو زکات شته، خو د څاروو د زکات خپل شرایط دي او خپل مقدار دي چې هغې ته ورسي. د ټولو نه غټ شرط پکې دا دی چې داسې څاروي وي چې هغه د کال اکثره عیسا بار د مفتو ګیا خوري، دې ته وایي صائمه سین سره. او چې غیر صائمه وي، مثلا ته له په خپله باندې بوس ورکې، خپل بوس یا شوتل څیزونه په پیسو اخلي او ورکې، نو دې کې بیا زکات نه عزتمندو. البته که دا څاروي کاروبار کې لکه اختر لري څاروي اغوستې خرڅې، یا عام ورځو کې په منډۍ کې څاروي خرڅې، نو بیا دا تجارتي مال دی، بیا زکات ورکې. خو که د پیو دپاره دي ساتلي، ته دې دپاره ګجران دي یا ستا چې کوم دی عزتمندو فارم دی د میخو د غواګانو، او تا سره څاروي دي، ته د دې پی صرف خرڅې، نو بیا په دې څاروو کې زکات نشته، او خپله ونډه وله ورکې، خپل خوراک وله ورکې. نو دا داسې دی لکه ستا دوکان، نو دوکان په عمارت کې چې کوم دی زکات نه، او د دوکان په سودا کې، نو دقه رنګې د میخو کې هم نشته، خو د دې دا پی چې کوم خرڅې او د دې نه کومې پیسې جمع کېږي، یا په هغه ورځ د سره کوم پی یا چاته د قرض د هغې به زکات ورکې. یا کور دپاره چا میخه ساتلې، بس زکات پکې نشته. د خپل خوراک سکاک دپاره ته ماسته غوړي او دغه رنګې عزتمندو پی حاصلوي، بس هغې کې زکات نشته. که لږي دي که ډېرې دي چې هر څومره شریعت ستا خوراک سکاک ستا د خېټې خیال ساتلی دی. وایي ته د خېټې مجنونې، داسې نه چې خېټه در باندې بنده کړو بیا چېرته مونځ راته پرې نه دی، دا نور خیسې راته پرې نه دی. وایي زه دام دې پکې فري شوه، یو میخ هم ځان سره وساته، دوه درې میخې مو ساته. بعضې کسان دا تپوس کېږي بهر ملکونو کې وي، وایي موږ پیسې موږ سره خو پاکستاني روپۍ نشته، ډالر دي را سره، یا چینه کې وخت تېرو ین دي را سره، یا نور ملکونو کې مختلف کرنسي ده را سره. وایي جي دا خو راته پته ده چې پاکستانو روپو کې په سلو کې 2.5 روپۍ دي، 2.5%، یا په 40 روپو کې 1 روپۍ ده، خو دې ډالرو کې به څومره یو شان یو حساب دی. 40 ډالرو کې 1 ډالر دی، 100 ډالرو کې 2.5 ډالر دي، او دغه رنګ کې د بل ملک کرنسي ین دی، نو هم په 100 ینو کې 2.5 ین دي. یو حساب کتاب دی، یو جوړېږي. ځکه که پاکستاني ته راوړي روپۍ ډېرې شي، خو زکات یې هم ډېر شي که نه، او که ډالر ته راکم کړي، نو ډالر خو کم شو، خو هغه چونکې ډالر کې دننه پیسې ډېرې پرتې، هغه پیسې ډېرې بیا، نو دې کې څه فرق نه راځي. یو حساب کتاب دی. بس څومره روپۍ چې ورته 40 ډیوایډ کوه، تقسیموه، تقسیم کوه کالکولیټر، ګوره 100 چې په 40 تقسیم کړي 2.5 راځي، او 1 لاکھ چې په 40 تقسیم کړي نو 2500 روپۍ راځي. په دغه طریقې ده د زکات. بعضې کسان کاروبار کوي، دا بله مسله ده، مزاربت کاروبار کوي، پیسې د یو دي او کاروبار بل کوي. نو بظاهره چې کوم سړی کار کوي، خلک وایي دا د فلانکي تورګل ماما دوکان دی، هغه وایي مړه مونږ خو بلکل تور یو، تور نه بس سپین یو، هېڅ هم نشته، او دا خو د خانګل ماما دوکان دی، یعنې پیسې خو د هغه دي. اوس به زکات څوک ورکوي؟ نو د زکات تعلق پیسو سره دی عزتمندو، چې د چا پیسې دي همغه به زکات ورکوي. خو کله ناکله داسې چلو شي عزتمندو، تا یو سړي له 10 لکه روپۍ ورکړي یا کروڑ روپۍ دي ورکړي، چر څومره دي ورکړي، نو بعضې پیسې هغه په دوکان باندې ولګوي، ډیکوریشن باندې ولګوي. مثلا کروڑ روپۍ دي ورکړي دي، هغه 10 لکه روپۍ د دوکان په ډیکوریشن ولګولې، نو تا باندې د کروڑ روپو زکات نشته، ځکه د ډیکوریشن او د دوکان په دغه شوکیسونو کې او په دغه څیزونو کې زکات نه. نو د دې وجې نه کمې روپۍ چې صرف په داسې مال کې لګولي چې هغه مال دا خرڅوي، که هغه پردي دي، که کپړه ده، که ټوپۍ ده، که چشمې دي، او عزتمندو که اوسپنه ده، که لرګی دی، که خاوره ده، که انجن دی، که بنین دی، که ترماس دی، او که پلسټک دی، او که بوتل دی، او که مولی ده، بس چې څه شی دی دا کاروبار کوم څه خرڅوي، دقه څیزونو به پیسې به ورکوي. نو 1 کروڑ دی ورکړي، 10 لکه په ډیکوریشن په څیزونو باندې لګولي دي، او 80 لکه روپو سامان دی. نو عزتمندو چې کال تیر شي، هغه ورځ به سامان وګوري چې مقه د 80 لکو دی که ډېر شوی دی. کله سړي تاوان کړي، راښکته شوي 80 لکو ته راغلي، د 80 لکو روپو زکات به ورکوي. خو ورکوي بیا هغه کس چې د چا پیسې دي، او که ګټې کړي وي مثلا، نو دا کم کس چې کار کوي، نو دا که هغه ګټه نصاب ته رسېږي 15-16 لکو روپو ته رسېږي، نو هغه به د خپلې ګټې زکات ورکړي صرف، او دا بل سړی به د ګټې زکات ورکړي، او د اصل مال به هم زکات ورکړي. اساني خبرې دي عزتمندو. او که شریک کاروباري، نو که ستا مال کې ورسره شي، د خپل مال به هم بیا ورکړي.
خپله سونه چاندي وغیره دا به مو سره شماري. نو دې څیزونه بعضې هلکان یې عزتمندو هغوی پرندې ساتلي، مارغان یې ساتلي، کوترې ساتلي، او دا شان عزتمندو قیمتي قیمتي چرګان یې ساتلي، او دا شان توتیان یې ساتلي، مختلف قسمه توتیان دي، ګران ګران توتیان دي، زرکان یې ساتلي، خارونه کې مختلف څیزونه یې ساتلي دي. نو بس وروره زمونږ خلک دې ته مال نه وي، دا مال دی که نه. یو دا دی تا مثلا کور کې د خپل شوشه دپاره ساتلي، بیا زکات نشته. ما ورته ویلي شریعت خو زمونږ ډېر خیال ساتي. هسې بعضې کسانو شوقیان یې ځان سره پرندې ساتي او د هغې د حقوقو خیال ساتي، صحیح ده، بس زکات یې پکې نشته، قیمتي مارغه دی د سره، بس مارغه چا ونیو د هغه بس همستا دی، بس ساته یې څه خبره نشته. او عزتمندو کوم سړی چې د مارغانو کاروبار کوي، توتیانو بچي خرڅوي، انډې خرڅوي، واړه واړه بچي خرڅوي، نو څوک دا تجارتي مال شو چې په خاوره کې شته او په سکرو کې شته، نو دا خو د هغې نه قیمتي دی، د دې به هم زکات ورکړې. نو بیا به هغې کې زکات ورکړې. که انډې خرڅې د توتیانو د دې نورو مارغانو، نو عزتمندو بیا به د دې انډو هم زکات ورکړې. او که نه هغې ته نه خرڅې او صرف د مارغان خرڅې، نو به بیا څو پورې چې د بچي نه راوتي بس بیا پکې نشته. اسانه خبره ده عزتمندو. نو کم کسان چې دا البته کم مارغان چې تا صرف د بچو دپاره ساتلي دي هغه خرڅی نه، هغه کې نشته. بعضې کسان یې که نه یو نسل یې راوستی، هغه نسل هغه اصلي نسل نه خرڅوي، د هغې نه چې کوم بچي راځي صرف هغه خرڅوي. نو بس صرف هغه بچو کې به وشماري دومره دومره کسان به ورته ودرېږي لکه دا بچي به په څو خرڅ شي. نو تماشبین د نښې مینځولي، نو بس هغه به درته ویل لکه دا دومره روپو دي، بس دغه روپو به زکات بیا ورکړي. نو دا یاد لري عزتمندو دغه څیزونو کې هم شته، که نولیم مولیم ساتلي دي، او دغه رنګې عزتمندو اوس په بعضې ځایونو کې خلک مږي هم ساتي، ځکه بس شي نه خرڅېږي هر ځایونو کې. نو دې طریقې سره د دغې به زکات ورکړي. بل عزتمندو د عشر مسله ده. عشر څه ته وایي؟ عشر هم د زکات یو قسم دی، خو فصلونو کې او میوو کې چې کوم زکات ته ورکې هغې ته وایي عشر. د عشر معنا د لسمه. د عشر معنا څه ده؟ لسمه، 10%. نو مطلب یې څه دی؟ زکات کې موږ 2% ورکول، سونه کې، چاندي کې، نقدو روپو کې، تجارتي مال کې به موږ 2% ورکولو، په سلو کې 2.5، او دا به په سلو کې 10 ورکې یا به په سلو کې 20 ورکې. نو فصلونه دوه قسمه فصلونه عزتمندو، که هغه انګور دي، که امونه دي، که هندواني دي، او که سبزي ده، بینډۍ دي، مرچکي دي، ټماټر دي، او دغه رنګې شوتل دي، او چار یو شی دی. نو عزتمندو دې کې به عشر ورکې یا نصف عشر به ورکې، یعنی یا به 10% ورکې او یا به 5% ورکې، 20% نه 5%، شلمه حصه به ورکې، شلمه حصه 5%. نو دا به څنګه معلومیږي؟ اسانه خبره عزتمندو، بعضې ځمکې باراني ځمکې یا داسې ځمکې وي هغه په ایرابونو، د مفتو په ایرابونو، د مفتو په نیرونو باندې اوبه کېږي، ستا په هغې باندې د اوبو خرچه نه راځي، شمسي دې پرې نه ده لګولې، جنریټر پرې نه لګې، بس نیر دی او مفتو اوبه راځي، یا بلکل هسې براینام روپۍ دي. نو چونکې ستا په دې باندې د اوبو خرچه نه راځي، دې وطن کې د بعضې کسانو له غنم راځي، نو هغوی ته دا مسله زده کول پکار دي. یا که نه یې کېدای شي بېګا تا خوب کې ځمکې لیدلي، نو اوس د مسله یادې که اوس مخکې ځمکې را روانې دي، نو د دې به بیا څنګه ورکې؟ بیا به د حساب کتاب نه درځي، پریشانه بیا ټینشني به بیا به د ټینشن ګولۍ خوري، نو اوس نو ورته مسلې یادې که. نو بهرحال عزتمندو داسې ځمکو کې 10% ده، 10%، 10% به ورکې. په 10 منو کې 1 من، نو په 100 منو کې 10 منه، په 20 منو کې 2 منه، داسې هر 10 کې به یو من ورکې. په 10 سیرو کې 1 سیر، 10 کیلو کې 1 کیلو، دې ته وایي عشر. انګور دی که ټماټر دی که هر څه دي، دا به ورکې. او که داسې ځمکې وي عزتمندو تا پې شمسي لګولې ده، خرچه دې پې کړې ده، یا مثلا اوبه دي خو هغه په جنریټر باندې د کویانو نه راوباسې، نو هغه جنریټرو باندې خرچه راځي، تیل پې لګي او یا ګیس پې لګي یا پټرول ډیزل پې لګي. نو د دې وجې نه عزتمندو چونکې خرچه راځي، بیا په دې کې 5% دی، شلمه حصه ده. مخکې د په 10 منو کې 1 من ورکو، اوس به په 20 منو کې 1 من ورکې، په 10 منو کې به 1.5 من ورکې، په 10 سیرو کې به 1.5 سیر ورکې. نو د دې وجې نه عزتمندو دا بله د عشر مسله ده، دا مې درته بیان کړه، د دې خیال ساتل پکار دي. بعضې کسان عزتمندو هغوی سبزي کرلی وي، نو چې دې کې مشر شته. نو سبزي 2 قسمه ده عزتمندو، 2 ځایونو کې کرل کېږي.
بعضې داسې وي عزتمندو کور کې هسې کیاري شان جوړه کړې ده ورکوټې شان چمن یې ځان له جوړ کړی سایډونو کې ټماټر بینډۍ کرلي دي بس هسې ځان مشغولوي شوګر بیمار دی بس کله یو شی کوي او کله بل شی کوي او کله چیلۍ سره را سره دا ډېر ښه شي ځان مشغولول پکار دي اوس نن سبا بره چتونو باندې هم کېږي ځان مشغول ساتي په دې څیزونو کې او که نه وي چې غم نه داري بوش څه وایي بوش بوز باشي بوز مخکې بوز بخه غم نه داري بوز بخه وایي که غم نه لري نو به ځان سره چیلۍ وساته د چیلۍ ساتل ډېر ګران کاري پیغمبرانو باندې به الله ساتل نو دې سره سړی مشغوله وي ډېر زیات نو عزتمندو کوم انسان په کور کې هسې ځان له سبزي ټماټر کرلی دي او لس ټماټر وشو تو ورته ولاړې ځکه نه یو ټماټر پکې ورکه او یو دا خو موږ هسې ګپ شپ دپاره کوي ځان هم مشغول کړی دی شوګر بیمار ته پکې یو ټماټر راکړه نو دغې کې نشته بیا د کور په کیارۍ کې چې کوم سبزي مبزي تا لږه ډېره ځان له کرلي پای کې نشته ځکه دا د مشغوله یو ذریعه ده خو که کوم تا پټي کې وکرل بار دې وله زی ونیولو د کور نه بار دې وکړلو نو دا اوس کاروبار شان شکل شو او که کاروبار پې کیم که نه کې خو چې بار دې په پټي کې وکرلو نو اوس عزتمندو پکار دا دی چې ته لسمه حصه یا شلمه حصه ورکې د دغې نه عشره نو بهرحال بعضې ځمکې داسې وي عزتمندو هغه په مزارعت باندې خلکو ورکړي وي په نیمه باندې ورکړي د یو سړي ځمکې بل ته وایي تی کره نو د دې عشر به څنګه ورکې نو بعض ظالمان دې کې دا وایي چې کم انسان ته ډېره حصه پاتې کېږي هغه به د دې عشر ورکوي که ځمکې والا ته ډېره بعض ځایونو کې ځمکو والا ډېره زیاته علي غریبانانو نو هغوی ته هېڅ پاتې نه شي وایي بیا پکار دی چې دا عشر ورکړي لسمه یا شلمه او بعض ځایونو کې چې کوم دی خاناني ځمکه لږ شانتانه دغه علي حصه علي باقي ټول غنم او جوار او ورس هغه ستایي نو بیا دله پکاري او بعض عالمان وایي چې بس هر سړی دی د خپلې حصې ورکړي چې څومره مالک ته میلاو شو هغه د خپلې حصې ورکړي او د بل ته چې میلاو شو د خپلې حصې یا چې کله فصل وشي بس د سر نه د پیله عشر ورکړي او باقي چې څه طریقې سره تقسیم کړي یو بل دپاره مقرر کړي هغه طریقې سره دې مقرر کړي نو بهرحال عزتمندو دا د زکات د عشر مسلې بیان شوي چا ذهن کې څه مسلې تپوس کوي او کوي شابسي یو دوه درې مسلې دوه کسان که څوک پاسېږي نه کوي څوک تپوس کوي خلکو ته پته ولګي چې لکه د سره پیسې دي جی شابسې ماشاءالله ګور اهم مسله ده تنخواه کې شته که نه زکات وایي تنخواه کې زکات وایي شته که نه نو تنخواه دوه قسمه تنخواهي بعضې تنخواهي غریب راوړي او بس خوري نو بس خبره ختمه چې یو شی جمع کېږي نه شریعت وایي په هغې کې زکات نشته یا کومه تنخواه د انسان دومره وي چې به د هغه بیل داخلېږي د هغه د ماشومانو او دغه رنګې سکول مدرسې فیس پې کېږي او بس نور او د خوراک سکات پیسو کې خرج کېږي نو په ده باندې زکات نشته خو بعضې کسان یې وروره پنډ پنډ تنخواهګانې یا مثلا تنخواه یې لږه ده خو نور د تنخواه والا پیسې چې راځي بس هغه بچت کېږي بس اکاونټ کې پرتي او د بل ذریعې نه ضرورت پوره کېږي نو چې کومې پیسې د تنخواه جمع کېږي او هغه نصاب ته رسېږي یا تا سره نور سره زرم شته او په اکاونټ کې د تنخواه هم پرته ده هغه بلکل ستا د ضرورت نه د بیلونو د هر څه نه اضافي ده نو بیا به د داسې تنخواه ته زکات ورکې ځکه خو بس تنخواه نه شوه هغه خو تا سره جمع خزانه شوه نو بس پیسې د سره پرتي که جب کې پرتي او که اکاونټ کې پرتي او که هغه تاله چا فري درکړي دي او هغه که تاله سرکاري ملازمت کې میلاو شوي دي او که هر څه او که د جومات امامت وي او که د هر څه وي نو به د هغې به بیا ته زکات ورکې جی اوګرایي والا کس دی په اوګرایي باندې سامان راوړی دی بس اسانه خبره ده هلکه تا سامان څومره راوړی دی وایي ما 10 لکه روپو ما پسې کاته ده 10 کسانو نه مې د لک روپو سامان راوړی نو 10 لکه روپۍ قرضداره شوې دې کې د څومره اوګرایي اوسه پورې ورکړې ده جي 2 لکه روپۍ مې ورکړې ده اسانه خبره شوه 8 لکه روپۍ د باندې قرض شو اوس ته مال اوشماره ځان سره څومره وشو جي پر اوس کال مې کار شروع کړی دی الحمدلله خو ما سره اوس چې کوم دی د 15 لکو روپو مال دی نو 8 لکه روپو چې د 15 لکو روپو نه وباسي نو څو پاتې شوې 7 لکه روپۍ پاتې شوې د 7 لکو روپو زکات به ورکې چې کال تیر شي او که نه ټوله اوګرایي ده ته پکې صرف چې کوم دی راوړې او ګټې او سټې او خوري او نور پکې نه بچت کېږي یا بچت کېږي خو لک نیمو روپۍ دې زیاتې کړي 8000 دې زیاتې کړي دي نصاب ته 15 لکه روپو ته نه دی رسېدلی نو بس بیا د دغه اضافي د باندې نشته دی جی بل څوک بالکل توفیق راځي وایي
څنګه راغلي دي چا سره چې نوي پیسې راشي ګوره د دې کال په هغه باندې ځان پوهېږي بعض سړی کال به پې تېرېږي په هر روپۍ خو کال سړی نشي شمارلی که نه اوس مثلا په 9 بجې ما سره 1 روپۍ راله بله په 10 بجې راله بله په 15 منټه کم راله بل په 10 منټه د پاس راله دا به ته شماري څنګه دا فضول خبره ده د دې مطلب دا د کال کې به 1 پیره زکات ورکې او چا سره چې نوي پیسې راشي مثلا مخکې نشته زه غریب یم مثلا ما له یو سړي چې کوم دی دلته مقتدیانو کې بېګا مې خوب لیدلی یو 10 لکه روپۍ راله راکړې خوب کې په خبره باندې موږ 10 لکه روپۍ راکړلې نو د دې 10 لکه روپو باندې به د نن تاریخ نه اوس کال شروع کېږي نو سبا بل کال نه چې دا ورځ راشي چې مثلا روجې ته 10 ورځې پاتې نو زه به هله به وګورم چې څومره روپۍ دې زکات به ورکوم خو یو سړي مثلا مخکې نه زکات ورکوي د روجې په میاشت کې او هغه له د روجې په شپه باندې پیسې رالي هغه به د هغې هم زکات ورکوي ځکه دا خو مخکې نه د 2 ورځ خو معلومه ده هغه به دا نه شماري البته د روجې په 2 ورځ چې کومې پیسې رالي بس د هغې زکات پې نشته او د روجې په شپې که رالي د هغې په سار رالي به د دغې به زکات ورکوي چې هغه د هر طرف نه رالي به ورکوي نو دې خبره باندې ځان پوه کړي اذان وکړه